جی قدرمن کتونکو د پروګرام په دې برخه کې دا وغزه د کوزدیر تحصیل دینزی اسبن روډ باندې آباد تازه ګرام کله چې په خپل ځای باندې د تحصیل دینزی په مشهور کلو کې مشهور کله د خپل یو اهمیت لري. په دغه کلی کې ولستا په مسلو په حواله باندې په خصوصي توګه د صفایي او ورسره چې کوم د سکو د اوبو په شمول چې نورې کوم مسایل دي دغه کلی ولستا پیښې دي په هغې باندې بعد هغې سره خبره کوو مونږ سره اوسئ. دا د کوزدیر تحصیل دینزی تازه ګرام کلی دی چېرته چې د دې کلي په زرونو اوسېدونکي د سکو پاکو اوبو د کمي سره مخ او اسبن روډ تجاوزاتو خاتمې ملبه نه لرې کولو په وجه د سړک دواړو غاړو ته نالۍ بندېدو نه په تکلیف دي. تازه ګرام ته راغلی او د دې مسلو د دغه واقع جنګ پړتال هم واقع د کلي د ډېره غټه مسله ده. د اولنۍ خو د اوبو ډېره غټه مسله ده. د دې کلي دا نالۍ چې دا ټولې بندې دي او کم کټایي مټایي چې شوي نه ټوله ملبه په دغه کې پرته ده او د اوبو بیخي نه وځي. دې کې ما شم سیوا شو بل دا شی چې دلته کې کم د اوبو سکیم دی نو دا یاره زما د پیدایش نه خو بدن چې دا مخکې او دا واقع یو سکیم دی او قسیم نه اوس ورته کم کوي هغه پیپونه لګولي هغه هم ډېر تنګ کوي نو هغې نه ډېرې کمې اوبه راځي نو ټولو خلکو ته د اوبو ډېر زیات تکلیف دی. زنانه هم په کوڅو کې راوتي پیپونه کله وباسي هوا ترې وباسي باقي اوبه راځي نه تکلیف دی ورته. څوک د یو کورونه د بالټۍ راډکوي څوک د بل نه خو ډېر زیات تکلیف دی ورته او د خلکو ته د دې نه ډېره غټه مسله ده. یو خدا چې دا نالۍ دي پاکې شي چې دا ملبه لرې شي چې د اوبو دا سیستم برابر شي چې دا اوبه کمې چې ګنده اوبه دي چې دا زی نه پاتې کېږي چې دا ماشي دغه دي. دویم دا چې د اوبو دغه چې دی کوم سیستم چې دی دا کوی دا یا دوه شي یا درې شي دی کلي ته چې دا دوه درې نه نو دا دغه چې دی دا مسله نه حل کېږي ولې چې د خلکو د اوبو د څښلو اوبو ډېر راته تکلیف نور لا پرېږده خو د څښلو د اوبو ته ډېر زیات تکلیف دی. نو د دې حکومت ته پکار دي ته ښه توجه ورکړي او د دې دپاره ښه اقدامات اوچت کړي چې دا مسله حل شي. علاقه کې زموږ ته د اوبو ډېر زیات کمی دی او د هر یو کور ته هر یو ځګي ته چې کوم دی نو د اوبو د رسېدو سم امکان نشته او که کم شوي هم دي هغه بالکل بیکاره دي. هغې کې سره نه د اوبو د تلو انتظام شته دی نه سره نه. د دې کلي د اوبو ضرورت پوره کولو دپاره د ډېر پخوا راسې ویستې شوې کوهې بند شوې خلکو په چنده خپل کوهې ویستلی دی چې د محکمه پبلیک هیلث ذمه دار پرې د هغه پایپونو بل اخلي کم چې د کلي په منځ تلي سخا نالو کې تلی دی. د کلي دوه خیراتي کویانو نه تلي پایپونو د ولس د اوبو د کمي ښکاره نښې دي خو تپوس نشته. ډیره مننه شکریا چې هغوی هر ځای ته ځي او د هغه ځای چې کوم دی د خلکو د مسایل رامخکې کوي حکومت ته او چارواکو ته. زمونږ د تازه ګرام کلي زه دا ووایم چې د دې ډیره بدقسمتي ده چې دلته کې د پبلیک هیلث په حواله سره د چینی اوبرالي یو سکیم جوړ شو او هغه د محکمې د غفلت د وجې نه د هغې پیپونه خلکو ویسته په کورونو کې پراته دي او هغه په خپل استعمال کې راویسته د دې کلي خانانو ملکانانو ویوړه. د هغې نه بعد چې کوم دی نو زمونږ یو کوی وویستی شو یو د پبلیک هیلث او هغه کوی چې کوم دی نو د هغې هغه منصوبه بندي دونه عجیبه وه چې یو پیپ په یو طرف لاړو باقي کلی ترې محرومه شو نو یو ځای ته به اوبه وي او بل ځای ته به نه وي نو خلکو سی چلو کو چې هغه راغله او د روډ غاړه کې چې کوم مین پایپ و نو په هغې کې په خپله مرضۍ باندې سوري وکړه او هغې غلبیل کو او د هغې نه هر چا د خپلې مرضۍ پایپ بوتلو نو اوس هغه یو خو دا ده چې هغه پایپ ټول سوری وری دی د هغې چې کوم دی نو والونه ټول خراب دي. بله خبره پکې دا وشوله چې زمونږ هغه کوی چې کم 15 کاله مخکې جوړ شوی و نو په هغې باندې داسې موسمونه راغله چې هغه وچ شو او هغه په ځای باندې پکې چې کوم دی نو اوبه وچې شولې نو د مونږ د محکمې سره بیا دا څه فکر نه و چې هغه دنده وکړي نو د هغې دپاره بیا خلکو چندې کولې تر لاهوره پورې خلکو چندې وکړلې او د هغې په ځای یو بل کوی ویستو خو د هغې 2 کاله چې کوم وران کوی و نو په د هغې بیلونه هم په موږ پسې تر اوسه پورې راځي په ما پسې په خپله 1400 په هر یو سیمایي باندې په هر یو کوارټر باندې 1400 چې کوم دی نو په موږ پسې زیاتې ګړي پیسې راولي. دا د کمې پیسې دي هغه پیسې دي چې 2 کاله کوی وران پروت و هغه ونه هغه وچ شوی دی بیا موږ په خپلو پیسو بل ایستی دی صرف چې دی نو د پبلیک هیلث ورته څه شی شوی دی د هغې تش پایپونه لګېدلي بلکې د هغه کوی نه هم پایپونه موږ خپل اخیستي دي خو صرف چې زاړه پایپونه لګېدلي دي او ټرانسفارمر لګېدلی دی نو دا زموږ نه د هغې پیسې اخیستی کېږي. بله خبره دا ده چې زموږ وایي دلته کې بلدیه ده دلته کې د صفایي خلک دی چې کله یو محکمه وي د هغې خلک وي او هغې ته د صفایي پیسې نه میلاویږي د هغو به کار څنګه کوي چې ته پړ نشي ورکولی نو نالۍ به بندې نه وي
کوڅې بس خانې نو دا به څوک پاکوي؟ د دې لپاره محکمه به ذمهواره ده یا نه ده؟ دا به مونږ همیشه دپاره به مونږ صرف د خپل خلک نه به قرباني غواړي چې خلک دې پیسې راغونډېږي، هغه دې ځان له کوڅې هم پاکوي، هغه دې ځان له کویان هم وباسي، هغه دې ځان له د سکو اوبه هم راولي، هغه دې ځان له چې کوم دی نو د نور استعمال اوبه هم راولي، هغه به ځان له هر څه به پخپله کوي. د حکومت ته څه دپاره دی؟ دا محکمې د څه دپاره دي؟ ما ته مخامخ دا د بجلۍ تارونه ښکاري دی چې کوم دی نو بله ورځ یو ټرک ورسره ولګېدو او یو درز یې وکړو زمونږ ټرانسفارمر وسوځېدو. د واپډا بیا څوک نه و چې راغلی وی چې دا یې جوړ کړی وی، چا بیا جوړ کړو؟ مونږ وله پیسې راغونډېږي، مونږ وله خلک راویسته او په خپلو پیسو هم ځان ته بجلي بیا بحال کړه. هغه تارونه دي د دې ریپورټ شوی دی واپډا ته، هغه تر اوسه پورې دا دې لاندې پراته دي. دا زما دروازه ده، وګورئ دې ته که فرض که د موټر نه غټ ګاډی ننوځي نو دې تار سره لګي، خو محکمې نشته، کار نشته. زموږ سیاستدانان په یو بل پورې نښتي دي، یو محکمه په بله پورې نښتې ده، یو په بل ځای کې خپل کار کوي، خپل کار نه کوي، د بل کار کوي. دا کمې پورې چې زمونږ دا سافټویر برابر شوی نه دی، زمونږ دا ذهن دې ته جوړ شوی نه دی چې وایي زه به خپل کار په خپله خوم کوم، خو د متعلقه محکمې نه به کار هم اخلم. نو زمونږ څیزونه نشي سمېدی تر هغې پورې چې هر چا خپل کار پېژندلی نه دی. ستاسو ډېره ډېره مننه. تازه ګرام اوسېدونکی یم. زه نن چې څه خبرې کوم د صفایي متعلق به وکړم، ځکه چې زمونږ د روډ ته که تاسو راوځئ نو په هر ځای کې دا ګندګي پراته ده، دا څاروي ماروي دا هر څه څیز ولاړ دی. بله دا زمونږ غټه مسله چې دا د بجلۍ د دې تارونو دا ده، هر ځل چې زمونږ کله په دې ځای کې معمولي کړس کړوس وشي زمونږ ټرانسفارمر سوځېدلی د دغه د وجې نه دا تارونه مارونه دا هر څه څیز وران جاړ پراته دي. نه څوک محکمې وله راځي چې د دې تپوس وکړي که هر څه څیز زموږ خراب شي موږ په خپله باندې جوړو. کار دا ده چې متعلقه محکمې خپلې ذمهدارانې پوره کړي او زموږ د دې مسلو څه حل راوباسي. بانداره چې په کم د تاګراج په کم طرف ګرځي پوه شي کنه دا ویني دی او دا دغه دی پوه شي کنه دا ماشه دی خواره تباہ برباد کړ. ها په کار دا څنګه حکومت تیاره دومره بلدیات دي دا دومره انتظامیه ده ای سی ګان دي ډي سی ګان دي تحصیلداران دي په حساب نه پوهیږو. یو دې څه ذمهداري جوړېږي؟ کم از کم یاره د خلکو د جانونو حفاظت ته دا خو دیوالي د بیمارو کنه هیڅ مماري چې کوم دی پیمنټ نه ډپارټمنټ پوره کوي پوه شي که نه د ادارې پوره کوي او بس پوره پرساني حال نه وروره څنګه چې حکومت اسلام آباد د پېښور دی داسې چې کوم دی صوبایي دی او کلي ټول په دغه شی روان دی اګرې نه اګرې په خدای مې دې قسم وي ها چېرته بس خدای دې پکې خیر واچوي بس الله پاک دا بنیادونه پیدا کړي بس هغې ساتي کنې دا حکمرانان چې کوم دي که نه د دوی راز خدا توبه ورباد دي په خدای مې دې قسم. تازه ګرام اوسېدونکی یم. زه نن چې څه خبرې کوم د صفایي متعلق به وکړم، ځکه چې زمونږ د روډ ته که تاسو راوځئ نو په هر ځای کې دا ګندګي پراته ده، دا څاروي ماروي دا هر څه څیز ولاړ دی. جانونو حفاظت ته دا خو دیوالي د بیمارو که نه. د تازهګرام کلي ولس د کلي په منځ کې تلي اسبند سړک دواړه غاړو ته آبادي تر لرې رسېدلې ده چې دواړه اړخ ته د کویانو ویستل ضروري شوي ویستل پکار دي. ولس ته د سکو صفا اوبه ورکول د ریاست ذمهداري ده، خو په تازهګرام کلي کې ریاست او نور متعلقه ادارې په دغه ذمهدارۍ پوره کولو کې ناکام دي.